الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اول منگا د دې صورت چې کوم پس منظرو فضیلتو داغه هغه وضاحت په پرونی سبق کې کړو. نن سبق کې د دې ترجمه او د دې په مفهوم باندې ځان پوهو. اول پدې کې تعوذ ده، اعوذ بالله ده. پرون موږ ویلو چې اعوذ بالله مطلب دا دی چې د الله نه دا دعا غوښتل چې الله موږ د شیطان د حملو نه بچ کا، چې شیطان چرته په موږ باندې خپل خواري کامیاب کړي پکې نشي. او دویم پکې رسته بسم الله وا. قران کریم کې الله تعالی د دواړو تذکرہ په بیلو بیلو سوراتونو کې کړی. یو دې کې راځي چې کله قران لولې نو فاستعذ بالله، د الله سره پناه وغواړه، د الله سره وغواړه، د شیطان نه پناه وغواړه. نو په دې وجه موږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او په بل دې کې چې کله اوله وحی نازلې ده په پیغمبر باندې نو یو حکم شوی چې اقرأ بسم ربک، د خپل رب نوم بیان کوایا. نو هله کلم چې آغاز کوي د قران نزول چې کېده نوم د بسم الله نشو، نو د الله تعالی نوم اغستلو بسم الله الرحمن الرحیم دا آغاز شو. نو هر کار چې د بسم الله نه آغاز وشي د شیطان نه په پناه غوښتو باندې وشي د خیر او برکت نه ډکی، د الله طرف نه پکې خیر نازلېږي. په دې وجه رسول الله علیه السلام فرمایي چې هر کار چې هغه د خیر کاری او هغه بغیر بسم الله نه شروع شي نو هغه سرته په صحیح طریقه باندې نه راشي. دا قران کریم کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لفظ منګه په هر صورت نه مخکې ذکر دی یا منګه دا بسم الله الرحمن الرحیم وایو. نو آیا دا بسم الله الرحمن الرحیم آیت سی په صورت نحل کې ذکر دی. نو دا آیت صرف د آیت صد کله نازل شو. نو په تفسیر ابن کثیر کې نقل کړي علامه عماد الدین ابن کثیر چې بنیادی طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبدا پته نه لګیدا چې دا صورت په کم ځای کې ختم شو، په کم ځای کې سٹارټ اغستل دي. ځکه ټول په یو بل پسې باندې چې کله دا صورت نازل شو چې په هغه صورت کې ذکر دی په لسمه سپاره کې چې بسم الله مجریها دا او د سليمان علیه السلام هغه ذکر دی چې هغه ملکه بلقیس تلیکل کوي ورته وی چې وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. نو چې کله دا آیت نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د هر صورت نه مخکې د یو په اختتام کې د بل په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم دا استعمالول شروع کړو. د دواړو صورتونو په منځ کې د فرق د پاره یو الفاظ شو بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا انداز چې سړی دا وایي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د قران آیت دی کنه دی، نو په دې باندې ټول مليان علما سکالران د په متفق دي چې او بسم الله الرحمن الرحیم د قران د صورت یو آیت دی چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. البته په دې کې بیا د علماو اختلاف دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر صورت حصہ ده کنه هغه یو دی کې حصہ. نه امام شافعی رحمت الله علیه لوی عالم دین تر شوی دی او زمونږ د مولیانو لوی امام دی، لوی استاد دی. هغه وی چې یاره د هر صورت حصہ ده، د هر صورت سره حصہ ده. او دا دغه چې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کو نو چې کله سورۃ فاتحه ویلا نو سورۃ فاتحه د وینا په دوران کې هغه بسم الله الرحمن الرحیم وسره پته وایي. نو معلومی کی دا چې دا بسم الله ور دي صورت حصہ و نو ځکه هغه پته ده باندې ویلي په مانځ کې. امام شافعی رحمت الله علیه وی دا د هر او دغه په شان نور ډیر علما دي ما طرف دیو نو واغست. صحابه کرام ته منقول لی تفسیر ابن کثیر والا نقل کړی.
په دې بنیاد امام شافعي رحمت الله علیه وی دا صورت دا آیت د هر صورت نه یو شمار آیت دی. یاد شو خبره. امام ابو حنیفه او امام مالک او داغي پشان نور کوم علما چې هغه د دې قائل لشي نه الته کې په هر صورت کې دا چې شی دا د صورت هغه پینلسمه چې پاره کې د هغه خدا زغره دا حصہ چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم خو د دې نورو صورتونو په منځ کې چې کوم لیکل شوی دی نو د دې لیکلو مطلب صرف اور صرف د صورتونو په منځ کې فرق راوستل چې پته ولګي دا صورت ختم شو دا صورت شروع شو. په دې وجه باندې کلم چې صورت شروع کیږي نو په منځ کې د سورۃ فاتحه نه یا د بل صورت نمخ کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل ندی په کار ځکه چې په منځ کې هو قرائت کوي او قرائت کې هو بسم الله الرحمن الرحیم درې آیت حصہ نه ده نو په دې بنیاد باندې څنګه سره بسم الله الرحمن الرحیم په دې خبره پوه شو. صرف یو صورت په قران کریم کې ده سورۃ توبه وته چې په هغه سورۃ توبه کې دا څه ده چې دا صورت او د سورۃ انفال په منځ کې بسم الله الرحمن الرحیم نشتراغي بیا خلک مختلف وجيهات بیانې یو وجه پکې دا بیانې چې دا سورۃ انفال او سورۃ توبه دا په حقیقت کې یو بل سره یو شان یو مضمون دی نو په دې بنیاد باندې بلخ ته پکې ضرورت نه پاتې شي تو کوئی نه دا په دې بنیاد باندې چې را د سورې توبه کې د قهر خبرې دي او بسم الله الرحمن الرحیم چې د رحمت آغاز دی نو په دې بنیاد باندې د پمنس کې بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکل شوی او محققین وایي چې را خبردار چې څړای د سی وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نه لیکل نو موږ پکې نه شو لیکل او موږ به هر هغه کار کوو چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادم د پرسکړی سنت ګرځولې دي چې محمد رسول الله نه دی کړی او موږ د ثواب پنيت کو هغه ته بس وای بدعت ورته وای. یو توي فسق یو توي بدعت د دوړو په منځ کې فرق دی. فسق دی ته وای چې یو کار سړی ښه کار کوي بد کار کوي او ګن د نه دی پکې د ګناه اړولې نه خو بد کار کوي دې د فسق ورته وای. مثلا یو سړی دی هغه چرس کوي نو چرس خود ګناه کار یا سیګریټ کوي یا نسوار کوي یا چې کوم دینو درو دغه کوي دا آیس کی بل څه شي نشه استعمالي نو کار خود ګناه دی. ته تاسو کې دا ته ولې کې نو درته دا نه وایي چې یاره دې کې ثواب دی اسوي بس یاره کوم نه وینه دې ته فسق ورته وایي ګناه ورته وایي. ایو ته بدعت وایي بدعت دې ته وایي چې ته کار کې نیک اگر کار کې په نیت د سبانه د ثواب باندې یو کار کې په نیت د ثواب باندې او هغه د ثواب کار نه وي نو دغه د بیا سوې بدعت ورته وي. په دې وجه زموږ په علماو کې مشهور تعریف د بدعت دا دی چې هر هغه کار چې لم يثبت عن الصحابه هو بدعه کوم کار چې د صحابو نه معلوم نو هغه به بدعت سبي بدعت او د بدعت مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هر نوې کار چې په دین کې خلک راوباسي یا بسي بدعتي او کم او بدعت چې د اخر کوم خو بودي گمراهي طرف ته بودي او گمراهي سره کوم خو بودي جهنم ته بودي. نو په دې وجه په دین کې به هغه کار نه کوو چې زمونږ پیغمبر نه کړی صحابه کرامو نه کړی دا غي د تعلیماتو خلاف وي او موږ ته زغه کار وایو د ثواب کار وته وایو نو هغه بدعت یاد شو خبره. اوس دلته موږ اخوات سورۃ فاتحه الفاظ شروع کوو نو د پاول سر کې راځي الحمد بسم الله اعوذ ذپنا غړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان یعنی اعوذ مستعینا بالله ز پتاون د الله باندې پناه غړم من الشیطان الرجیم د شیطان الرجیم چې په کانو وشته شوی راچړلې شوی د جنت نه. بسم الله یعنی اشرع یا ابتدئ بسم الله ز شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې هغه ډیر زیات مهربان دی او الرحیم همیشه همیشه مهربان دی. الحمد هم تعریف ته وایي الکه هم څه ته وایي تعریف ته وایي صفت ته وایي. اوس صفت دوه قسمه ده یو چې تر چا صفت کې کنه مولانا مودودی رحمت الله علیه وی صفت په دوه قسمه ده یو دا ده چې تر چا صفت کې هغه سیس په خپل د صفت قابل مثلا زمون په دې کلو کې د صفت سیز د سره زر سپین زر دي نور د تشیدونه د نشته چې سړی دا غي د اصول لپاره روپۍ د دار خلکو خوخه نو اوس روپۍ د کم څه د وړوم خوخه د غټوم خوخه د خزم خوخه او د نارینه خوخه سره زر سپین زر د وړو غټو خزو نارینه ټول یو شان خوخه
نو ګوره دغه اوس د صفت یو څیز دی په خپله صفت والا څیز دی او یو دا دی چې ته ولګي او دلته کې دا ډسک راوالې او د استاد ولګي او د وړو ته صفت شروع کړي چې دا ډېر ښه شی دی او په دې باندې سړی نو اړه پوه چې خدای خبر څنګه ښه شی دی دا خو نه د خوراک دی نه د څښاک دی نه پې سړی سملاستی شي نه پې ودرېدی شي نو ګوره یو څیز هغه چې هغه د صفت په خپله قابل وي مثلا په خپله سونا زموږ خلک چې کله د مستشي صفت کوي وي یاره دا شی سمه سونا ده سونا ولې یعنې په خپله د صفت قابل او یو دا ده چې ستا سره چا ښېګړه کړي ستا سره چا څه کړي څه خیر څه کړي ته بیمار یې تا تپوس یې کړی ته ستا څوک رشته دار مړه و تا له دعا له درغلی ته ستا سره پیسې نه وي د قرض درکړي ستا کوټې بچ رالوېدلی او د درغې هغه بچ یې تا له واخیستو نو ده اوس تا سره ته اوس د خلکو چې خلک اوس په هغه پسې څه وایي که نه ته به یې نه مړه ډېر ښه سړی دی اینه ته اوس د خپل یو د نعمت په وجه د هغه شکریا ادا کړي نو ګوره دلته الحمدو حمد وایي صفت ته او تعریف ته که هغه په سړي په ذات کې یعنی په خپله په ذات خود ښیي هم دې تعریف حمد ورته وایي عربۍ کې د دې تعریف کې خلک وایي الوصف بالجمیل ښایسته صفت ښایسته تعریف د چا کول ته حمد وایي نو اوس موږ وایو الحمدو دا ټول صفتونه لله د چا لپاره دي د الله لپاره الله موږ پېژنو الله څوک دی موږ یې په دې نوم پېژنو چې 99 صفتونه یې موږ ته یاد دي الخالق البارئ المصور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 99 صفتونه باندې موږ یاد او پېژنو او د هغه اصل ذاتي نوم څه دی الله څه نوم دی الله اوس دا الله چې دی نو دا موږ وایو چې الحمدو ټول صفتونه که هغه د ذات دي او که د صفاتو دي خو چې هغه جمیل الوصف بالجمیل ښایسته صفتونه دي لله نو هغه ثابت دي چاله الله لره ثابت دي ثابت لله هغه چاله ثابت دي الله لره ثابت دي ولې ثابت دي ځکه ثابت دي چې په ذات کې هم د دې ټولې دنیا سره یو ورځ په ټکي د ګوره رب د رب ټکي ترجمه چې کله ما کوم کتاب راوړم د رب ترجمه چې کله علما کوي تفسیر قرطبي او مشهور مفسر دی هغه ما دا راوړم قرطبي والا چې کله د هغې ترجمه کوي نو داسې کوي چې د رب ټکي معنی چې دا نو هغه د ټولو نه اول هغه څه شی دی هغه دا دی چې ته دا ووایې چې دا د ټول جهان مالک دی څه دی مالک دی څه شی دی مالک مالک څه شی دی مالک او مالک ولې دی ځکه چې خالق نو د رب معنی دا هم ده خو د رب دویمه ترجمه خلک کوي چې پالل کوي ځکه چې تربیت په عربۍ کې وایي تبلیغ الشیء الی کماله یو څیز د اوله نه راوالي او د اخره پورې کوي مثلا پټکي دي غنم وکرل کرل دې مو وکړه ګوړې هم کې اوبې هم کې بیا دوایي هم پې خرئ بیا په اخر کې لوکې هم بیا غوبل تریشر هم کې بیا دې دانې راوباسي نو دا دانې تربیت دا چا وکړو دا تا وکړو د سره نه دې راغستې وه او اخر ته دې ورسولی نو په دې وجه مونږ چې د مور نه پیدا کېږو نو د مور د ګېډې نه د پلار د ملا نه د مور د ګېډې نه د خپل پیدایش پورې بیا د هغې نه د مرګ پورې چې څونه مرحلې ده د چا په اختیار کې دي د الله په اختیار کې دي خوراک نظام ټول د هغه په لاس کې دی نو څه معنی شوه رب پالونکی دی بیا معنی به څه کوو پالل دغې ته پالل ورته وایي څه ورته وایي پالل نو رب العالمین هغه پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو نو الحمد ټول صفتونه لله ثابت دي الله لره رب چې پالونکی دی العالمین د ټولو مخلوقات اوس د رب درېیمه ترجمه چې ده نو هغه د حاکم په معنا باندې هم راځي حاکم څه ته وایي چې سړی چې څوک مالک دی څوک سړی غټوي نو په پښتو کې خلک وایي چرګه د ما د هغې بند دی چې د چا په کور کې چرګې په پردي کور کې په انډو عادت شي بیا خلک حلالوي که نه حلالوي دغه شانې چې یو سړي فکر دا دی چې خالق مې الله دی مالک مې الله دی زما د ژوند ټول پالل دا د هغه په اختیار کې دي او بیا حکم د باباګانو مني حکم د پیرانو مني حکم د ملیانو مني حکم د خپلو سیاسي مشرانو مني نو دی بیا د الله منونکی نه شو دی بیا د هغې چا منونکی شو د هغې چا ته مالک وي او هغې چا ته خپل پالونکی وي چې دا چا مني که نه نو په دې بنیاد باندې بیا درېیم معنی ده حاکم څه شی حاکم یعنی حکومت او حکم به هم ته چا مني دا که الله نو د رب معنی شوه مالک دویمه معنی ده شوه پالونکی او درېیمه مربي چې ورته وایي او درېیمه معنی ده شو حاکم اوس ترجمه چې موږ کوو څه وایو الحمدلله
ټول صفتونه ثابت دي الله لپاره. رب چې پالون کې دی، هغه حاکم دی، هغه مالک دی. عالم چاته وي؟ عالمین جمع د واحد عالم دی. عالم وای ما سي والله د الله نه چې الله وڅ شي دی د ټول عالم. یو په عالم کې انسانان امرال، پیریان امرال، بوټي امرال، ځناور د امرال او دغه شان د جمادات د کمرې ممرې د پکې رااله. نو چې موږ ترجمه کوو نو موږ عالمین خو ما سي والله خو د یو الله نه علاوه چې تشي د ټولو ته عالمین بیا د فکرو چې رب العالمین د الله نه علاوه د هر څه مالک دی. دغه د پالون کې موږ وینا د عالمین جمع ذکر چې په دې دغه کې قسمونه مختلف دي. څوک جاندار دی، څوک بیجان دی، څوک ممالیه دی، څوک غیر ممالیه دی، څوک فقاریه دی، څوک غیر فقاریه دی، څوک ساغستون کې دي، څوک نه ساغستون کې دي. دا ټول نو په دې بنیاد باندې د عالمین رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقات دی. یاد شو خبره؟ لکه ورم خان لا دی یاد شو خبره دی تبخت پورا. الحمد ټول ثنا صفاتونه الله ثابت دی الله لرا رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی. الرحمن رحمت په عربی کې رقت قلب ده. پچا من په پښتو کې وته زړه سواندې وای، زړه سوځیدل پچا راځي چې پچا سړي زړه وسوځي نو بیا پیسې مور کوي، بیا په لاس هم راکاږي، پیسې نه تم راځي. دا ولې؟ دا ځکه چې زړه نرم شي. چې زړه نرم شي نو دې ته رحمان د الله متعلق لفظ راغی د مبالغه د رحمتون د رحمانون. رحمان د مبالغه صيغه د ډیر مهربان، ډیر مهربان، ډیر زړه سواندې. نو الله تعالی ډیر زړه سواندې دی چې کافرانو لن ډوډۍ ورکوي، مسلمانانو لن ورکوي. کافران هم غټي، مسلمانان هم غټي. شیخ سعدی بابا وی اے کریمی کی اد خزانه غیب گبرو ترساوزی فخورداری دوست را کجا کنی محروم بر دشمنان کی تو نظر داری. وی اے خدایا اے کریم ذاتا عجیب مهربانی خپل دوستانو لم خوراک ورکي او خپل دشمنان لم خوراک ورکي. دشمنان هم پالي او دوستان هم پالي. نو چې کب کافرانو له ورکین ولی مسلمانانو له نه ورکین. نو ما ته وی چې شیخ سعدی بابا وی ګوره د الله بندگی کوي چې کافر له روړې ورکي تعالی بند چې کافر ساتي تابم ساتي، چې کافر غټي تابم غټي. د الله نه امید کېږه ما لا تای اسو من رحمت الله. نو الرحمن معنی ډېر زیات مهربان. او الرحیم هم د مبالغه صيغه د خپدي کې صفت مشبہ او ته مونږ وایو په ګرامر کې. صفت مشبہ هغه ته وایي چې دا صفت داغه په ذات کې بیلیږي دنه، داغه په ذات کې بیلیږي نه. لکه د مور مینه چې د مهربان تاسو په کتلی بعضي الکان چې نه کوي یو بر سره دا د مونږ مینه د خپل مینه ته وته لکه ور دې بعد پورې جوړو که فرض کا وادي کړی طلاق ورکی که وادي نه کړی چې په بازار کې بیا په غلط زمون کې بیا خرڅ کړی یا غلط کارونه کوي نو څه شو امینه لري. دغه مینه اریزي وا او یو د مور مینه ده. مور کدا بچي د مور خبره منی او کني منی د مور اوسه مینه ٹھیک شو. نو هغه مینه چې هغه بیلیږي نه د ذات والا نو دغه تسوی رحیم دغه په کوم لفظ باندې استعمالي پر رحیم باندې. اوس موږ دا وایو د الله یو صفت دی رحمان چې ډیر زیات په هر چا مهربان دی، او یو صفت دی رحیم چې هغه ټول عمر مهرباني، ټول عمر مهرباني بیا خاص ده. لکه عمر مهرباني بیا سره بیا خاص ده. څنګه خاص ده؟ ځکه چې په ټول عمر کې خو آخرت هم راځي کنه. آخرت کې د دوزخ هم دی، جنت هم دی. نو دوزخ له به ګناګار دی، خو جنت له ګناګار نه دي، کافران نه دي. نو چې اوس الله مهربان دی نو بیا خو په کار چې کافران هم جنت ته بوزي ده. نو البته بیا صفت څه دی؟ رحیم دی. یعنی هغه بیا ټول عمر مهرباني بیا خاص ده. الرحیم بیا موږ ترجمه سکو همیشه همیشه مهربان دی په هغه خلکو چې د رحمت مستحق. اوس کوم څه خبر باندې مالک یوم ورسته او دین وای د معاملات، دین معاملې ته وای، حساب کتاب ته وای. نو مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی، مالک د ورځې د قیامت دی. مالک د ورځې د قیامت څه مطلب دی؟ ګوره مالک په دې بنیاد باندې دی چې تاسو سوچو کوي چې په دې دنیا کې سو کې الله درته څه نه وي، صبر کوي. نہ جا اس کے تحمل ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بیڈب گریب، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام ہوتا. وہ دنیا کے چتا سے کہ اگر اللہ تنوی کوا کوا دمر نرست برس ربیا راچا اللہ نے مپل نماز آمین. وہ گورا چرچا دوری دنیا کے خلق کوئی جس کی لاٹھی اس کی بینس چرچا دوری بس عدالت دا غی، جج دا غی، پارلیمنٹ دا غی، ټول خلق دا ملګری د دور اور ملګری. نو په دنیا کې خو چې تاسو وکړو نو په آخرت کې خو بیا د دې دنیا کې دا حکمرانان دي، ټرمپ دی، برمپ دی، بل څه شی دی، وزیر دی، منبر دی.
فچو دی سپي دی ډي سپي دی دا یو شي زم بیا الته زور نه چلیږي نو چې زور نه چلیږي او الته د الله نو الته د الله نه څوک تاسو کولای شي نشي کولای نو چې نشي کولای چې څو غواړي کولای شي که نشي کولای نو په دې بنیاد باندې مالک یوم الدین معنا ده چې د قیامت د ورځې د جزا او د سزا د ورځې مالک دی خو الته به هم څه کوي انصاف به کوي الته د چا باندې لا یظلمو ظلم به نه کوي ولا یظلمو او د هغه سره څوک دا په خوا کې د چا سره ظلم کېدی نه شي ٹھیک شو نو مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د حساب کتاب مالکی بادشاہ دے مالک دے یوم الدین د ورځې د حساب کتاب ایاک نعبدو یا الله دا ټکی دی نعبدو کا څه ټکی دی نعبدو کا الکا ډېرې مام نعبدو کا څه ټکی دی کا په اخر سر کې دی خو کله چې سړی خبره لکه ډېر زیاته تاکید ورکړي نو اخیری را مخکې کې مخکې روسته کې سر خبر لکه ډېر اهم شي لکه تاسو کې پکور کې چاته مور وای ډوډۍ وخوره ډوډۍ وخوره خو بیا چې کله ته نه خورې نو بیا درته ډوډۍ ختمه وخوره دې درته وایي که نه او وخوره را مخکې ولې په خپله خبره کې لږ زور او تاکید پکې پیدا کوي دغه شانې په عربي ژبه کې یا په ګریمر په ژبه کې چې تقدیم و ماحق و تاخیر یا دا څه کوي دا تقاضا دا څه کوي دا تاکید کوي دا حصر پیدا کوي نو اوس معنی دا شوه چې کبه را مخکې کوو د نعبدونه نو چې را مخکې کړو نو دا خو ضمیر متصل دی دا ځان له نه لیکلی کېږي چې ځان له نه لیکلی کېږي نو بیا به چل کوو د دې نه به منفصل جوړ کړو څه به دې جوړ کړو منفصل بیل بیل کړو د که نه به څه جوړ کړو ایاکه به دې جوړ کړو نو ځان له لیکلی کېږي نو دا ایاکه هم را مخکې کړو د که نه مخکې وروسته ذکر د نعبدونه را مخکې کړو نو چې ایاکه نعبدو اوس به ترجمه صحیح داسې به نه وایو چې موږ ستا عبادت کوو اوس به پکې خصوصیت پیدا کوو حصر به پکې پیدا کوو داسې به وایو خاص کا ستا نعبدو مونږه عبادت کوو یعبدو هغه عبادت کوي تعبدو ته عبادت کوي او نعبدو مونږه عبادت کوو ایاکا یا الله خاص تا نعبدو مونږ څه کوو عبادت کوو و ایاکا او یا الله خاص تا نه به نستعین مونږ څه غواړو مدد غواړو اوس چې دا الفاظ وې د دعا چل راته یاد شو مونږ ته الله تعالی د دعا چل وکړو په دې کې راته ذکر دې تم غره تعلیم المسأله ویلو دا د دعا چلې فکر راته وځي چې چا نه چې څوک غوښتل کوي الکه ستا پلار دی یا تر دی څوک داسې خلک دی غواړي نه چې کینې ورته اول ورته څه وایي یو 100 روپۍ په کار کې راکړه داسې ورته وایي نه ولاړ شي او بس یاره چې موږ داسې او موږ هغه شي او کته پورته په اخر کې چې بیا راپسې یاره یو خبرې راغلی وم ما وایي چې 100 روپۍ مې په کار وایي چې ما راکړي نو هغه ته یا بانه ورکړي یا ورله ورکړي دغه شانې د سوال چل راته دی چې د الله نه غواړي اول به د الله صفت وکړي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا به وسیله ونیسي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو څه غواړي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی وایي چې حمدنی عبدی زما بنده زما صفت او چې کله وایي الرحمن الرحیم بیا وایي مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان او چې کله ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي هذا بیني و بین عبدی ولعبدی ما سأل زما او د بنده خبرې شروع شوې اوس چې الله بنده څه غواړي دی ورکو نو اوس هغه دعا نه راځي څه غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم لکه اهدنا هدایت څه ته وایي اهدنا امر صيغه ده هدایت وکا نامونږ هدایت وکا نامونږ هدا يهدي ګوره هدا په ماضي ده يهدي په مضارع ده نو چې کله د دې په امر جوړنه اهدي به نو اهدي معنا څه شو ته هدایت وکړه هدایت څه ته وایي هدایت په عربی کې راهنماییدل په فارسی کې وته وي لار خودل په دې وجه کله چې تاسو د فقه د اصول کتابونه ګورئ پای کې وي د هدایت دوه طریقې دي لکه څو طریقې دي یو طریقه دا ده چې قراءت الطریق ته لار خودل لکه دلته کوس یو ډېر راځي مې راغلی او تاسو عبادت ته کوم لار ته وته دې بلل چې هغه روز ته وځي هغه روز ته بغاړه راځي کته پرې کوه روز د بازار دې نه یو دوه ولکه دې ته وي قراءت الطریق ایو تو ایصال ال المطلوب ثانه تو تاسو چې شرنه مل لا فور کم دیګره او ته چې دا فکر څه راځه ما کوي او دې و روان چې دا په کور نه باشي او تر او باشي دې ته وي ایصال ال المطلوب خپل مقصد تر رسول نو د اهدنا ته کی معنی اوس دوه داش وا یا الله مونږ ته وخیا یو معنی دا او یو معنی دا یا الله مونږ هغه ته مقصد ته ورسو مونږ ته مقصد ته ورسو په دې وجه باندې زمونږ استاد مولانا ګور رحمان صاحب په تفسیر قرطبی باندې او احکام القرآن باندې حواله ورکوله
په خپل نه لیکل نو هغه به وي ګوره د هدایت 3 مرتبه دي لکه څو مرتبه دي ورنه دا چې ته اهدنا مونږ ته هدایت وکړې معنی سره یا الله زما زړه دی مقصد طرف ته رامایل کا دي دوی انابت تور توي انابت او دویم دا چې دا چا لور ته رامایل شي نو بیا ګوره پرې چترال کې یو شهید مور محمد دعوت ورکاو چې ته اسلام قبول کاغه کافرانو په منځ کې نو د علاقې کې نو هغه خپل خبره وکړه لکه څنګه خبرې مو کوي دا خپل خبره وکړه هغه وایي ما خو اسلام وخت دی وایي میرے لیے توفیق کی دعا کرو یعنی د خپل الله نه دا وغواړي چې مال په دې ایمان توفیق راکړي د خپل ټکي وګور نو د مینې نه وروسته دویم نمبر سره توفیق نو چې کوم خلکو ته په زړه کې مینه نه ده ټرمپ په واغې خلکو ته د اسلام مینه نشته نو موږ چې دعا کوو موږ الله ټرمپ ته هدایت ورکړي مطلب یې صحیح کافر له هدایت الله په زړه کې د اسلام مینه واچو او چې رچا په زړه کې بیا د اسلام مینه شته بیا د غیله پر چې موږ دعا کوو اهدنا بیا وسمانه یا الله اوس ولا توفیق ورکړه ټول ورکړه توفیق د ایمان ورکړه او چې چا توفیق ملاو د غیله پر څه مطلب د غیله پر مطلب دا دی چې الله تعالی اوس موږ تاسو مسلمانان موږ توفیق امراته ملاو د اسلام سره مینم ده وړر کارونه د اسلام اړو لیکو نو د اهدنا مانلو یا الله موږ د هدایت په لار کلک پاتې کړي د استقامت او څلورم نمبر بیا دا دی چې بیا کله کله غریبی راشي یا نوکری راشي نو بیا یا چا فمینه یا چا نفرت راشي یا سیاسي پارټیان راشي نو بیا چا په محبت کې گرفتار بیا چا په نفرت کې گرفتار شو نو خپل ټیک کار پری بیا بل طرف روان شو نو دا کار بیا استقامت خلاف دی نو بیا څلورم مرتبه د څه رابط قلب یا الله زما د زړه د ایمان څخه شي وتړه لکه څنګه چې د بلال زړه تړاله بلال په خلکو پکانو کې وای پکانو وشتو پس کاروټو باندې بیرتاغو او هغه احد هغه د الله بڑای بیان خو خبیب رضی الله عنه خلکو په خنجین وحی کټکول ویلو چې د مسلمان نه ماغول احد هغه د الله د لوی به او دا مشهور شعر ویل او خلک در پمینه وی ولستو بالیه نوقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شر الممنزعي مطلب چې په اسلام مرمه کنه اس پروا به نشتا کدا بدن نن تشار ټوکړه کو الله به ودل بیر تر یو دی کی بیر تبرک شمه اسلام پر خودو والا نه جان جائے مگر ایمان نہ جائے جان جائے مگر ایمان نہ جائے د دې اهدنا ما نو سلور ورنه کوا اهدنا یا الله زمونږ من ته نه غلار را وخایا او زموږ سره مینه پیدا کا نو چې کافرانو هدایت دعا کوي دا مطلب دی او چې چا په زړه کې مینه شته اهدنا یا الله موږ له توفیق د ایمان راکا د نه غلار راکا او چې د نه غلار توفیق ته ملاو شو یا الله استقامت په نه غلار راکا او چې په نه غلار باندې استقامت نتیجه یا الله اوس مطلق په ایمان کا په دې وجه موږ چې د دې ترجمه کوم مسلمانان یو موږ ته توفیق ملاو دی مینه شته نو څه دعا کوو اهدنا اوس به معنی څه یا الله کلک وساته مونږه یا الله کلک وساته مونږه مضبوط وساته مونږه الصراط المستقيم صراط لارې ته مستقیم سیره ته اهدنا روان کومه الصراط المستقيم په سیده لار روان نو سیده لار کې مې ته ویل کا پیغمبر علیه السلام یو ځل سلوک کا خیرات کوي او په دې مې چې یو نه یې غتر کوي او بیا دې کې خیرات ذکر خاطر کوي ورکو ته ودا سره ودا نه غدا طرف ته دا ودا ما الله طرف ته لار دا قران او حدیث سیده او دا بلار کې چې را پوښتنه ته نو ودی کنه دا پوښتنه دا مختلفې د گمراهۍ لارې دا خواهشات دي دا نفسیات دي دا مفادات دي نو هغه ته اشاره په دې بنیاد باندې اهدنا الصراط المستقيم معنا ودا شو چې الله ممتسد الله روحیا او د دې الله تعریف کوم یو دی صراط الذين فلار دهغه کسانو انعمت چتا انعام کړی دی چتا انعام کړی دی علیهم باغی باندې خلک در انعام تو وایي چې تو دی ورنه بیا انعام تو مطلب بیا دا چې ما به انعام کړی الله دې چې کیسه انعامتا